دا آیت مبارکه چې په دې آیت مبارکه کې الله سبحانه وتعالى د دین اسلام چې څومره اهم او بنیادی احکام، اوامر، نواهی، امر بالمعروف، نهي عن المنکر، نیکی، تقوا، پرهیزګاری، عدل و انصاف، خګړه، احساس همدردی، للهیت او باهمی مینا محبت، نیک نیتی او غمخواری او دغه شانتي د انسان د یو مسلمان د ژوند سره تړلي چې څومره احکام دي هغه ټول خلاصه په دې یو آیت مبارکه کې الله سبحانه وتعالى ذکر کړی دی. دی وجنه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي اجمع آیت من القرآن، د قرآن کریم د ټولو نه جامع ترین آیت مبارکه چې دی هغه دا آیت مبارکه دی. او دغه وجه ده چې حضرت اثم سمی رضی الله عنه چې دا د خپل قبیله یو مشر دته چې کله د اسلام پیغام ورسېدو نو د اراده وکړه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړي، ځکه ډېر لوی سردار د قوم مشر سربراہ. نو چې کله د اراده وکړه نو د قوم مشرانو له دا مشوره ورکړه چې په خپل باندې مور خپل قاصد ولګا. نو د قوم ته وی چې ما ته دوه کسان داسې پکار دي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې زه ولګم او التنا دغه یو دوه سوالات وکړي او بیا ما ته پیغام ورکړي. نو چې کله دوه کسان تیار شو نو هغوی ته ووایي چې تاسو لاړ شئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یو دوه سواله وکړي. د دې دوه سوالونو جواب سره چې دی ما ته پته ولګي چې دا څوک دی او د حقیقت څه دی. یو سوال دا و چې من انت او دویم ما انت، ته څوک یې او ته څه یې، یعنې ستا حسب نسب څه دی او ستا میشن څه دی. نو چې کله دوی رالل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړو نو تپوس یې وکړو چې من انت، ته څوک یې، ما انت او ته څه یې. دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل چې زه محمد بن عبد الله، صرف دومره وي بس، نور د نسب په حوالې سره تفصیل ونه وي. او بیا خپل تعارف فرمایل چې زه د الله پیغمبر یم او دا آیت مبارکه ورته تلاوت فرمایل، ځکه چې دا دومره جامع آیت مبارکه دی چې کله هغه دوه قاصدان واورېدل هغوی چې موږ ته یو ځل بیا ووایه، چې بیا ورته وفرمایل یو ځل بیا راته ووایه، چې دوه درې ځل ورته تېر کړو هغوی یاد شو. چې کله هغوی واپس رالل حضرت اثم سمی رضی الله تعالی عنه ته ورته وایي چې موږ خو تپوس هم ترې وکړو، خپل نسب په حوالې سره موږ ته تفصیل ونه وي. البته موږ چې معلومات وکړو نو دغه نسب ډېر اشرف او اعلی او ډېر اوچت نسب دی او دغه شانتي پیغمبر دی. او دا آیت مبارکه دی جمله موږ ته وویله چې کله ده تلاوت کړو نو حضرت اثم سمی رضی الله عنه وایي چې دا عام کس نشي کېدی، دا دنیاوي خبرې نه دی، دا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ خبرې په دې کې موجود دی. فورا مسلمان شو، د خپل قوم سره قوم خلکو ته وایي تاسو ټول لاړ شئ د نبي علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې بیعت وکړئ او مسلمان شئ. په دې آیت مبارکه کې شپږ څیزونه ذکر دي، درې اوامر دي او درې نواهی دي، یعنې درې کارونو د کولو حکم دی او د درې کارونو نه د ځان منې کولو حکم دی. نو ګویا کې د اوامر او نواهی زموږ استادو چې څومره عقاید، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معاشیات، سیاسیات، 40 غنټې ژوند سره زموږ استادو تړلي چې څومره خبرې دي هغه ټول د هغې خلاصه او نچوړ په دې آیت مبارکه کې هغه راجمع دي. نو دغې وجه نه چې څومره د صحابه کرامو، د تابعینو، د تبع تابعینو، د اولیاء کرامو چې څومره خطبات موږ ګورو نو په هغې کې دا آیت مبارکه چې دی لازما شامل دي. دې وجه نه چې هر وخت مسلمانانو ته دې آیت مبارکه تکرار کېږي او چې دوی په ذهن کې دا څیزونه پراته دي چې دا څیزونه په موږ لازم دي. هغه څه شی دی چې الله رب العالمین تاسو ته حکم کوي د عدل، د احسان او د خپلوانو سره د ښېګړې، دا درې څیزونه دي. او منې کوي تاسو د فحاشۍ نه، د بدۍ نه، د ظلم نه، او تاسو ته نصیحت درکوي په دې شپږو څیزونو سره چې تاسو نصیحت حاصل کړئ. نو ارشاد فرمایي ان الله یأمر، بشک الله جل شانه حکم درکوي تاسو ته بالعدل، د انصاف. عدل، اعتدال، میانه روي د الله تبارک وتعالى د ذات په حوالې سره وي، که حقوق العباد په حوالې سره وي، د الله تبارک وتعالى حقوق خپل ځای ادا کول، د بندګانو حقوق خپل ځای ادا کول، او دغه شانتي خپل د ژوند په هر اعتبار سره چې د عدل او انصاف چې دی هغه قایمول. نو لهذا دې ته وایي عدل. که د انسان هغه کاروبار وي، که تجارت وي، که ګریلو معاملات وي، کاروباري معاملات وي، محلداري وي، تعلقداري وي، رشتهداري وي، په هر څیز کې عدل او انصاف، برابروالي، په چا ظلم نه کول، د ظلم نه چې دی خلک ځان ساتل، دا عدل دی. الله تبارک وتعالى دې حکم کوي عدل، او د عدل په مقابله کې ظلم راځي. د ظلم منعت دی. الظلم ظلمات یوم القیامه، د قیامت پر ورځ تیاری
دنیا کې هم تیاروي ظلم، نو د ظلم په مقابله کې عدل اعدلوا، تاسو عدل کوئ. عدل او انصاف حکم الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې موږ ته راکړي. والاحسان دیم نیکی ده. نیکی څه شی دی؟ حضرت جبرئیل علیه السلام تشریف راوړو نبی علیه السلام نه یو انساني شکل او صورت کې راغلی و، د یو صحابي په شکل کې. یو سوال پکې دا کړو چې مل احسان، احسان څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې احسان دي ته وایي، یعنی نیکی دي ته وایي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسان یعنی نیکی دي ته وایي چې د الله عبادت په داسې انداز سره کوه چې گویا کې الله تبارک وتعالى ته تخکاری، ته د الله جل شانه ذات ویني، د الله رب العالمین ذات ستا مخې ته موجود دی، داسې یقین دومره یقین سره د الله عبادت کوه، دا احسان دی. فان لم تكن تراه، که چېرې دا نشي کولی نو کم از کم دومره کیفیت خپل جوړوه فانه یراک چې هغه تا ویني. نو چې کله موږ تاسو عبادت کوو او په هر حالت کې چې کم از کم یو داسې کیفیت جوړول پکار دی چې الله رب العالمین در زه وینم، د الله قدرتونه زموږ مخې ته موجود دي هر وخت، او که دا کیفیت نه نو کم از کم دا کیفیت جوړول پکار دی چې فانه یراک، هغه تا ویني، زما رب ما ویني، که زه په خلوت کې یم، که په جلوت کې یم، په تنهایي کې، هر ځای کې چې یم زما رب ما ویني. دې ته وایي احسان، نیکي. او دغه شانتي د نیکي جذبه خپل ذات لپاره، خپل کور والو لپاره او د ټول امت لپاره زړه کې یو احساس، یو درد، یو فکر، یو همدردي دا ساتل دا نیکي ده. و ایتاء ذی القربى، او امداد کولو د خپلو خپلوانو ته، امداد ورکول خپل خپلوانو ته. نو چونکې عدل او احسان دا عمومي دی د ټول انسانیت لپاره. بیا څه خلک داسې وي چې هغوی سره خبره کول یو خصوصي طور باندې هغوی ته یو فضیلت حاصل وي چې خپلوانو ته، څرنګه چې حدیث پاک کې ذکر دی چې د ټولو نه زیات حق په انسان باندې خپل خپلوانو دی، هغې نه بعد بیا نورو خلکو دی، ځکه چې دې سره یو صله رحمي کېږي، رشته ژوندي کېږي، او بل طرف ته هغه چې دی خپل هغه صدقه هغه ادا شي. نو یو عام خلکو سره خبره کول دی، یو خپل خپلوانو سره د دې تاکید بیل دی، ځکه چې الله تبارک وتعالى حکم کړی دی چې د رشتې ناتې صله رحمي دا وکړي شي. و ایتاء ذی القربى خصوصیت سره ذکر کړه، دا یو امتیازي او یو خصوصي خبره ده چې کوم رشتہ داران سره کولی شي. او چې کله معاشره کې حسد، بغض، عناد، کینه دا عام شنو، زموږ استاد کوم موجوده معاشره ده، په دې معاشري باندې نظر واچو نو چې د سکون ژوند هغه سړی تیرول شي چې کوم خپل خپلوان نه لري، رشتہ داران نه لري. ځکه دا حسد، بغض، عناد، حب دنیا، حب مال دا په موږ دومره غالب دی. که ته په خپل کلي کې ژوند کوې او لږ مالي لحاظ سره ښه او لږ د حیثیت ښه شي، د ټول نه لومړی ستا دښمنان ستا خپل خپلوان جوړېږي، او لومړی ستا د خوارولو، ستا د ذلیله کولو، ستا د خرابولو سازش ستا ټول نه نږدې رشتہ دار ته کوي. ولې؟ حسد، بغض، عناد، حب مال، حب جاه زموږ تاسو په معاشره باندې دومره غالبه شوه چې زموږ تاسو په معاشره کې کامیاب سړی هغه چې څومره د خپل کلي نه خپلوانو لري، دا څومره د بدقسمتۍ خبره ده. حالانکه شریعت دا حکم کوي چې و ایتاء ذی القربى، خپل خپلوانو سره خبره کوه. هغه خبره بیا الټه انسان ته وبال جوړېږي چې کله انسان د دین نه لرې شي. وینها دا درې شیزونو د کولو حکم دی، د عدل او دغه شانتي د احسان یعنی د نیکۍ او دغه شانتي خپل خپلوانو ته سره خبره کول. دا درې اوامر دي او پسې درې نواهی دي. وینها او منع کوي تاسو لره عن الفحشاء، د فحش کارو. په فحش کار کې زناکاری، بدکاری، بے حیايي، بے پردګي، زناکاری، دا څومره مناظر چې د ټول په دې کې داخل دي چې څومره کارونه د فحاشۍ دي. والمنکر او د بدینه، والبغي او ظلمنا، دا درې شیزونه داسې دي چې سره په معاشره کې فساد راځي، فحاشۍ سره او د بدکار سره. بدکار چې هغه هر قسمه قبیح حرکت وي، منکر وي، ناجایز کار وي، او دغه شانتي والبغي ظلم سره. ظلم د الله تبارک وتعالى ذات چې هغه ظلم نه برداشت کوي، کفر او شرک سره معاشره چلی شي خو ظلم سره نشي چلی. نو لہذا دا درې شیزونه نواهی دي، تاسو ځان ساتئ د فحاشۍ نه، د بدۍ نه، او بالبغي او د ظلم نه. نو چې کله دا شپږ شیزونه باندې د مسلمان عمل شروع شي نو دا ګویا که د په پوره دین اسلام باندې د عملو یعظکم، هغه نصیحت کوي تاسو ته، لعلکم تذکرون، چې تاسو نصیحت حاصل کړئ. ان الله یأمر، بشک الله تعالی حکم کوي تاسو ته بالعدل، د انصاف والاحسان او د نیکۍ، و ایتاء ذی القربى او د امداد ورکولو خپلوانو ته، وینها او منع کوي تاسو لره عن الفحشاء، د فحاشۍ نه، والمنکر او د بدۍ نه، والبغي او د ظلم نه. یعظکم، هغه نصیحت کوي تاسو ته، لعلکم تذکرون، چې تاسو نصیحت حاصل کړئ.